بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه پس ایمان رو نړو په موسی علیہ السلام خو صرف هلکانو د قوم داغنا ولا خوف من فرعون وملئهم د یری د فرعون او داغه د مشیرانو نه ان یفتنهم دا چې فتنه کې وانه چی وان فرعون لعال في الارض بشک فرعون لوی سرکشو په مخ د ځمکه وانه لمن المسرفين او بشک دی اسراف پسندو وقال موسى يا قومي ويل موسى عليه السلام اي زما قوما ان كنتم آمنتم بالله کشرتا سو حقیقی ایمان روڑی پا اللہ باندی فعليه توکلوا پاغ پورا اعتمادو کے ان کنتم مسلمین که کامل ایمان والے فقالوا على الله توکلنا پس اگی ہوئی زمان پا اللہ اعتماد دے ربنا اے رب زمانگا لا تجعلنا منگا مجوڑے فتنتا ذریعہ مصیبت لقوم الظالمین دلاس دا قوم دا ظالماننا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او نجات راکی منگتا پر رحمت خپل سرا دا تکلیفونو دا قوم دا کافرانونا واوحینا الى موسى منگا وحی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا واہیه او دا غرور تا ان تبوأ لقومکما چی جوڑ کدا پار دا قوم خپل بمصر بیوتا فخار کی کورونا وجعلوا بیوتکم قبلتا او پا دغا کورونو کی جماعتونا یعنی دلکا چی واقیم الصلاة او قائم ساتے منزونا وبشر المؤمنین او زیر ورکے مومنانو تا دگٹی اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فرعون تا خپل دعوت خو پورا پا زور او پورا پا طاقت سر ورکو لیکن د فرعون د مخکنا د اغه خلکو په زړه کې دا صداق بیٹاو د یری چې اغي په ښکارا سره د فرعون مقابله نشو کوله ځکه چې د فرعون هغه بادشاہي او خلافت چې کومو هغه په یو څو بیساکو باندې ولاړو یعنی د څه خلکو د لاسه د هغې سپورټ کم چې مطلق العنان بادشاہت یې چې موږ ته ماشاء الله وایو په اسان الفاظو کې دا کم کم ځای کې چې خلیفګانی بادشاہان چې وته وي د دې ټولو دا ماشاء الله خو یو هغه فوجي مارشل الله یو سیول مارشل الله مارشل الله هغه چې د عوامو حقوق هغه سلبي بس خاص خلکو ته د ټولو عوامو هغه اختیار په لاس کې ورکړی شوی لکه انګریزانو چې کوم قانون چلولو نه هغه قانون د فرعونیانو قانونو چې خان بهادر نواب خان دا قسمه خلک یې پکې پیدا کړو چې د هغې په ذریعه باندې به هغې په خلکو بادشاهي کوله د هغې انډر کړي به وو بس یو څو کسان به داسې وو به د قوم مشرانو هغې له به هغې القابات او خطابات ورکول او ستا د ملک ځمکې به یې ورپسې وښې جوړې بس به ستا دوره ایکړه شوه ستا دوره ایکړه شوه فری کار و نو هغه ته به بیا نواب او خان بهادر او دا څیزونه وي هم دکه شانته چې کوم دی نو دا طریقه د فرعون وه لکه قارون چې و هغه د موسی علیه السلام د قوم سړی لیکن هغه ته به ټیکې میلاوې دی لکه نن سبا چې څنګه میلاوېږي موږ به په دې باندې مثال ورکړو هغه ته به په شاهي خاندان کې یو خاص حیثیت حاصلو په دې وجه باندې هغه به مخبري کوله د فرعون دپاره په دې وجه الله پاک دلته کې آیات راوړي فما آمن لموسی الا ذریة من قومه په موسی علیه السلام باندې ایمان راونړو خو څه هلکانو د دې ذریه په عربی کې چونکې عربي ډېره وسیع زبان دی نو په دې وجه په دې کې ردی دو معنی دي یو په دې کې معنی د نوجوانان او دویمه معنی ده لږ نو نوجوانان چې کوم هغې ایمان راوړو او د هغې تعداد ډېر لږ مشرانو د مصلحت په وجه ایمان راونړو ځکه چې هغې ډېر سوچ بچار کوي او نوې وینه چې کوي ینګ جنریشن د هر یو پارټۍ او د هر یو قوم او د هر یو ارګنایزیشن او میشن د هغې دا طریقې چې هغې وي تاسو په دې کې نیو بلډ انجیکټ کې یعنی تاسو نوجوانان را مخې ته کې ځکه چې دې کار مخکې او سوچ وروستو کوي د دې وینه لا تازه دي دوره ډېر سوچونه پې نه کوي او مشرانو باندې خو سختۍ تېرې شوي هغې هر یو کار کې مصلحت ګوري
الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موسی علیه السلام باندې ایمان راو نړو خو ډېر لږو کسانو. اوس په دې کې دوه ترجمې تفاسیر کوي چې د دې لږو کسانو نه د ذریتن د دې د ضمیر دا موسی علیه السلام سره جوړیږي او دا فرعون سره جوړیږي چې د فرعون د قوم نه ډېرو لږو خلکو ایمان راوړو او دا د موسی علیه السلام قوم سره هم لګي چې د موسی علیه السلام د خپل قوم او خلکو په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو ډېر لږو خلکو په ایمان راوړو. ولې علی خوف من فرعون او ملئهم د یری د فرعون او د هغه د ملګرو نه ان یفتنهم دا جای فتنه کې وانه شي څنګه به فتنه کې شي د فرعون به څنګه په فتنه کې شي د دې نه پس لکه څنګه چې مسلمانانو اغي ګټه خو وکړه په مشرکانو باندې اغي خپل دین خو خور ګړمبه ګټه دا ور جنگ بدر نه مخ کی لیکن د ابو جهل او د امیہ بن خلف او د داسې غونته کې ظالمانو هغه ټول د تکلیفونو ذریعہ هغه د مسلمانانو کمزور خلک وګرځیدل لکه عمار بن یاسر پلار چې یاسر او مور چې سمیه و نو هغه مصیبت ټول په هغې را پرېوته تکلیف په هغې را پرېوته نو دوی یارېده چې موسی علیه السلام موږ خو پته ایمان راوړو خو دې به څه کوي لکه څنګه چې موږ له مخکې زامن ذبح کول او لوڼه راله پرېښودې بیا به راکې دکه کار شروع کړي نو ستا په وجه باندې به موږ مصیبت کې ګیر شو. ان فرعون لعال فی الارض الله وی خبره بدم نه وه فرعون وسرکشه په مخ د ځمکه وانه لمن المسرفین او هغه اسراف پسند و اسراف ویلی شي غیر قانوني کار ده د غیر قانوني کار هغه ماهر او غیر قانوني کارونه به کول ځکه چې هغه سره غیر چا پیره کوم خلکو هغه ټول دک مایند والا او دک ذهن والا خلکو. وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا موسی علیه السلام وتوی اے قومه کچر استاسو کامل ایمانی حقیقت کې ایمان وروړي په الله باندې نو بس په الله توکل وکړي دا هر څه خدا الله دی دا الله پیژنګلو ضروری ده چې کله انسان هغه الله او پیژني نو بیا د هغه مخې ته هیڅ مصیبت نه راځي. موسی علیه السلام ولهم دا دعوت ورکو چې که په الله یقین کوئ نو بیا په کلک یقین وساته او ایمان راوړئ بیا په ذهن کې دا مه راولئ چې دا چل به وشي او دا چل به وشي دا هر څه خدا الله دی. حضرت یوسف علیه السلام وی چې کله په جیلخانه کې نو یو نظر یې منلو منښت یې کړې وه مونږ ته صدقه مو وایو خیرات یې منلو چې خدای پاک اگر دې مصیبت نه د اخلاص کړم نو زه به ستا مستحق بندګانو له دعوت وکړم چې څومره مستحق بندګان دي ستا په مصر کې هغوی ټولو له به دعوت وکړم یو دسترخوان به وله ولګو یعنې مونږ به په اسانه پښتو کې ووایو دې ګونې ومني چې کله یوسف علیه السلام د جیل نه راخلاص شو نو یېرې شو ځکه چې الله ر دې نه مخکې ووایي انسان باندې چې کله تکلیفي نو دې په ملاسته په ناسته په ولاړه باندې د الله نه سوالونه کوي او دې یو خاص بنده جوړ شي خو چې کله د ده نه تکلیف لرې شي فلما کشفنا الله وایي چې کله دې موږ لرې کړو نو مر لم یدعنا در مسه دې داسې واپس شي لکه چې د داړو د سره تکلیف رسېدلی نه چې په خوشحالو شي بس هغه ګرانې ورځې شپې یې یېرې شي. یوسف علیه السلام هم یېرې شوې چې یاره ما خو الله سره وعده کړې وه چې زه به چې کوم دی نو ستا مستحق بندګانو له دعوت کوم. یوسف علیه السلام راغی چې کله هغه په مزو شو یو څو هفته لس ورځې یې ښه مزې وکړې بادشاه شو د مصر نو جبریل علیه السلام ورته وی یوسف علیه السلام ته ته یاد دي ته الله سره یو وعده کړې وه چې که زه د خلاص کړم د دې جیل نه نو زه به ستا مستحق بندګانو باندې دعوت وخورم. یوسف علیه السلام فوراً توبه وباسله دا نیک بنده دا کار دی چې که یو کار یې هیر شي نو چې کله یې یاد شي هغه فوراً الله ته متوجه شي توبه یې وباسله او اعلان یې وکړو وی د یو میاشتې دپاره کانه تیاره کړې د ټولو یو میاشت به ولې زه دعوت ورکړو په لومبۍ ورځ باندې دعوت ورکړو ټول خلک یې راوغوښت چې کله دعوت ختم شو جبریل علیه السلام راغی ورته وی الله پاک وایي چې زما یو خاص بنده پکې هېر کړی دی. یوسف علیه السلام اریان شو
جبرئیل علیه السلام څوک مې هېر کړي دي؟ وی الله وایي چې زما یو خاص بنده دې هېر کړی دی. 3 ورځې پکې تېرې شوې، جبرئیل علیه السلام به راغی بیا زما یو خاص بنده دې هېر کړی دی. لکه د حضرت نظام الدین اولیاء رحمه الله په باره کې راځي، وایي د هغه د دربار مخې ته به یو چمیار کېناسته او هغه چمیار غیر مسلم و، مسلمان نه و. نو چې کله به ټوله ورځ هغه خپله مزدوري وکړه، د خلکو سپلی د زایرینو سپلی چپړې به وګنډلې، نو وی لا بړ نو وی خپل حساب کتاب به نظام الدین اولیاء رحمه الله له ورکړ چې نن ستا دوره زایرین راغلي وو، ما پکې 2 یا 5 یا 2 روپۍ د هغه زمانې دا مزدوري وکړه او اسلام به یې وګلا بړو. دا وی د هغه روټینو په یو خاص ټایم به راته. یو ورځ وی یو مالدار سړی راغی او هغه چې کوم دی نو سوال وکړو چې اے سلطان الاولیاء ته الله پاک ته سوال وکړه چې الله پاک زما دا مشکلات حل کړي چې کوم ما ته راغلي دي، نو زه به ستا د رب په مستحقو بندګانو باندې او ستا د راتلونکي زایرینو باندې خوږ کیرو خورم. دا خوږ دا زمونږ یو عادت دی، مونږ وایي خوږ دیګ مې منلی دی، حالانکه خوږ دیګ د پګې روجیدار چا نه خوښوي، لیکن مونږ وایو چې یاره که زما دا کار وشو چې کوم زړه زما یو شي زما زړه ته نږدې دی چې زه هغه ومنم، نو مونږ وایو خوږ مې منلی دی. نو د هغه خوږ نه که یو سړی خوږ دیګ ومني او د هغې په ځای باندې چې کوم دی نو هغه خړې روجي پخېږي، نو دا خوږ دی که دا خړې روجي یو شی دی. ځکه چې د خوږ نه مقصد ښکلې ذایقې والا دی. بس وی د هغه کار الله پاک وکړو، بس وی هغه بل رس چې کوم دی نو اډر وکړو، خوږ کیر یې راوړو او چې کوم زایرینو به هغه ټولو باندې وویشو. وی د شپې والا نظام الدین اولیاء رحمه الله په خوب کې راغی، وی ورته وی زما سړی دی هېر کړی، هغه اریان شو. وی بله ورځ بیا داسې وکړو، 3 ورځې مسلسل داسې وکړه. وی نظام الدین اولیاء رحمه الله به ورته خوب کې راغی چې زما سړی دی هېر کړی دی. ځکه چې وی هغه چمیار کاکا به کله راغی